دا محترمو دا زمونږ د بیلي جومات دی د مسجد بلال په نوم باندې یادېږي. تاسو ګورئ الحمدلله ډېر وسیع او ډېره فراخه ځمکه کې خدای پاک دا جومات مونږ ته راکړی دی. د الله تعالی لاک لاک شکر دی. خو په دې جومات کې ځینې تعمیرات ځینې کارونه اوس هم چې کوم دی هغه لا ترسره شوي نه دي، باقي دي. نو دغه ویډیو په دغه سلسله کې مونږ جوړه کړله چې دلته کې کوم کارونه اوس هم باقي دي او پڼ پیسې مونږ سره نشته دی او په دې کې مونږ مطلب کار کول غواړو. نو چې کوم ملګري خواهشمند دي او هغوی ته الله تعالی مال دولت ورکړی دی، مالداره دي، هغوی ته دا درخواست مونږ پیش کوو چې مونږ سره تعاون او مدد وکړي. د الله تعالی دغه کور دی، په دې کې مونږ څه کار باقي دی هغه مکمل کول غواړو. د دې جومات سبیل دا دی، د دې د پاسه د برانډې ضرورت دی. په ګرمۍ کې هم دلته مونږ اودس چارهدام نشو کولی، دوب د وجې نه، د حرارت د وجې نه، او په ژمي کې په سردۍ او یخنۍ کې چې کوم دی هم دلته کې باران وغیره وي نو بیا هم اودس چارهدام مونږ ته مشکل دی. او دا تاسو مونږ سره ګورئ دا ځای مونږ دې دپاره پرېښی دی چې دا د جومات بهر برنډه ده. دا ګوره سریم بار راوتې ده، څه ناڅه حصې پرېښې ده ورته. دا مکمل تاسو راځئ داسې هغه سره پورې برنډې زمونږ نقشه ده، دا مکمل وګورئ د دې ځای نه واله تر هغه ځای پورې دا د برنډې ځای دی. موږ چا نه په دوکه او فراډ باندې او په چل ول باندې پیسې نه غواړو. خپله وګورئ دا د موبایل سکرین باندې دلته موږ ته هم د برنډې اشد ضرورت دی فی الحال، ځکه دلته وړو درسګاه موږ اراده کړې ده چې جوړې کړو، یوه برنډه دلته جوړو. دا د جومات کامره ده جی، دا د جومات کامره ده د استاد امام دپاره. دې ځای نه واله داسې راځئ تر دې پورې یو برنډه داسې او بره برنډه داسې، او دلته کې یو برنډه موږ جوړه کړو باقاعده، او بیا موږ هغې کې وړو ته سبق هم ښیو او د وړو قرآن مجیدونه او سپارې هغه هم دلته یو المارۍ او بلکې د هغې هغه پټې ټیپایانې وغیره هغه هم دلته په دې کوټ کې ږدو. دا به ډېره بهتره وي. تاسو راځئ دا د ماشومانو د قرآن مجیدونو او د قاعدو او د سپارو کې ښودلو یو المارۍ ده. دا هم چې کوم دی یو ملګري راوړله او د وړو دپاره وقف کړله، او دا هم ما ته ګوډه ده ټوله، خو کم از کم موږ فی الحال پې خپل هغه کار چلو لګیا یو. راځئ زه درته ښیم. د دې دپاره ماشومانو ته د ټیپایانو او د پټو او د یو المارو ضرورت دی موږ ته اشدو. دا وګورئ جي دا یې قرآن مجیدونه ایښي دي او دا څه سپارې دي ورسره، دا وګوره، او دلته بره بیا موږ خپله کتابونه ایښي، دا وګوره، او څه کتابونه چې کوم سیلاب وهلي موږ سره هغه موږ بره ایښي، دا وګوره دا دي